نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شو کله نو د فتح د مکې په ورځ باندې عام اعلان یې وکړ د معافۍ وی معافیه کافران معاف نو ښځو په ځان پسې ورونه بند کړل دا هغه ښځې وروستو خبره کوي چې کومې ښځې هغه وخت کې کافرانې وروستو مسلمانې شوې وی چې مونږ خبر هو چې مسلمانان را روان دي او په مکه حمله کوي وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزتونه لوټ شي لوټ تباه به شو ولې د دشمن په کور باندې دشمن را روان دي حمله کوي مونږ ته خو پته نه وه چې مسلمانان داسې خلک مونږ وی دشمن چې په دشمن ورشي نو د جینکو حیا ختم د مور حیا ختم د لور حیا ختم دا وی چې څه خوښه یې هغه بیا کوي دا به څه کېږي نن به زمونږ عزتونه لوټ شي او نن به زمونږ د لوڼو عزتونه زمونږ په مخ کې پیمال کېږي دا به ختمېږي او نن به د پلارانو په مخ کې د لوڼو د خویندو عزتونه بربادېږي دا ډېر لویه سودا ورسره غم ځان پسې ورونه بند کړل مسلمانان رالل وی پروس تېره شوه څه کش کلپ باندې پې نه شو وی ماشومانو ته مې چې بچې تاسو ورشئ چې دا اطلاع غلطه ده او که دا ټیک ده دشمن د مسلمانانو په شکل کې جوړ رانغی وی چې ماشومان لاړل نو واپس رالل او موږ ته وی چې مورې بېبې هغوی خو لګیا دي تورې یې ایښودې دي غشي نیزې یې ایښودې دي او بیت الله نه طوافونه کوي چاته نظر هم نه کوي او ها راغلی دغه اخلاق د مسلمانانو چې ښځو ولیدل چې مونږ خو زمونږ په کورونو به راځي زمونږ بال به هم لوټ کوي غنیمت او زمونږ عزت به هم لوټ کوي هغوی خو لګیا د بیت الله طواف کوي چې کومې ښځې دي نظر هم ورته نه کوي اوهو دا الله څنګه خلک دی ټولې ښځې را یو ځای شوې او حضور پاک پسې سوال جواب راولېږه چې مونږ له راشه مونږ ایمان راوړو مونږ مسلمانېږو داسې دین خو مونږ چېرته نه دی لیدلی دا له څنګه دین دی دا څنګه د حیا دین دی او دا څنګه د پردې دین دی دی که خو د مسلمان خو څه کوي د کافر حیا محفوظه مسلمان خو څه کوي د کافر حیا محفوظه ده رسول الله مبارک ورته وی راغونډې شي نو چې یو ځای کې راغونډې کړې نو نبي علیه السلام خلکو به بیعت کو د لاس حضور پاک ورته وی ګورې د لاس چا سره نه میلاوم پردو ښځو سره ټولو ښځو غونډې کې یو مشره کې هغه یوې ښځې سره چې زه خبره کوم دا د ټولو دپاره ده ټولې راغونډې کړې په بورقو کې او په غټو پړونو کې او یوې والا مشره کړه او مشره څوک د خبرې هغه ښځه ده چې هغې ته هنده وایي هغه ښځه ده چې د مکې د سردار د ابو سفیان ښځه ده هغه ښځه ده چې د هغې پلار په بدر کې مردار شوی د عتبه لور ده هغه ښځه وه چې په غزوې احد کې د پیغمبر مبارک تره د حضرت حمزه نه پوز او غوږونه او سترګې او شونډې پرې کړی د څه د وجې نه مسلمانېږي د مسلمانانو د حیا د وجې نه چې مسلمانان حیاناک دي داسې خلک مونږ په سترګو نه دي لیدلی نو چې راغونډ شوي یوه کسه مشره کې چې ما سره خبرې وکړي دا به د ټولو دپاره نو دغه هندې ځان پټ کړی دی په بورقه کې چې ما خو که مخ کاره که رسول الله مبارک مې پیژني د کلي د وطن کس مې دی مخ یې پټ که که مخ مې ښکاروي نو یقین لري که د ایمان قبول شي ځکه ما د پیغمبر تر سره هغه زیاتې کړی دی چې په کائناتو کې د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې دا زیاتې چا نه دی ځان یې پټ که رسول الله مبارک یو مشره کې وی دا مشره وی ته مشره بورقې چولې ځان یې پټ کړی وی او وی در باندې یو څو شرطونه لګو وایا لومبه شرط دا چې لا تو شرک نه شرک بنه کړ بوتانو عبادت بنه کړ دا خو مرکزی خبره ده وی دا شرط منظور بس مونږ د بوتانو ډېر عبادتونه وکړل د باطلو خدایانو مونږ له څه ګټه راکړه چې لا نوره ګټه به راکړي دا شرط منظور وی ښه دویم شرط دا دی ګوره غوږو ته اوس کېده لا تقتلن اولادکن بچي به نه وجنئ لوڼه به نه وجنئ دوی به لوڼه جمدی ښخول دا شرط منظور بلکې څه وایي ورته ناشنا خبره کوي وایي مونږ بچي نه وجنو ښه مونږ ماشومان لوی کړل تا راله په جنګونو کې مړه کړل حضور پاک وایي دا لا څنګه ښه ده اوم ایمان راوړي بیعت کوي عمرک جواب را کوي خو پیژني نه ځان یې پټ کړی بیا ورته څه وایي وی لا تزنین زناکاری به نه کوي ګوره دا زبردست شرط بدعملي باندې زنا به نه کوي زنا د اندام ده او مقدمات ټول پکې رال د سترګو زنا د ژبې زنا د غوږ زنا دا به نه کوي او ته څه وایي وی دا شرطونه مه لګوه ښه مونږ د شریفانانو قوم سره تعلق لرو ستا قوم یو د شریف قوم لور خور زنا نه کوي حضور پاک وی دا څنګه ښځه ده هم بیعت کوي هم را رټ جواب را کوي بیا ورته حضور پاک وایي چې لا تسرقنا غلا به نه کوې
ښځو کې د غلا دا رواج شته که اکثر د خاوند نشي پټ کی دا پټې پټول مټول کوي یو بل لی وړي اکثر پټ کی په تعویذګرو پسې ګرځي تورې چرګې پې والي هغې تعویذونه کوي دا غلا پکې شته دا ماده تا ته نه وایي چې حج د دې عمرې له ای سړیه ولې دې کور کې هر قسمه حالت راغلی یو بل به بخو ښه ورته وایي ما مه بخه ما تا نه څه نه دي پټ کړی خو زه نه بخم امینه داسې ده که نه او ته حج له روان یې خو ګور یو بل به بخو داسې هوښیاره ده زبردست دام دی د ښځو که یو بل بخو څه ما د نه څه پټ کړي دي خو زما ټول جیب دې والی دی که او غنم دې پټ خرڅ کړي دي جوار دې پټ خرڅ کړي دي ګوړه دې پټه خرڅه کړې ده او پیسې دې رانه غونډې والي دي ښځو کې دا صفت ته خیر دې خفه کېږي اما داسې لکه ګزاره ورسره تاسو هم کوئ داسې په معمولي چکیت به ګوړه ولا غاښونه مه ماتوئ بهر کې بیا بعضې وخت کې قیمتي جوړې ته ضرورت د غریبې راشي یا چې د خپلوانو کې وادي او د جامونو مونږ خو وله نالو خاوندان ولا کم ځای دي نو هغه غریبه دغه د غلا غلطۍ کوي نو بس هغې باندې ځان لا بیا سجا جوړه موړه والي نه خپل سسټم پې وباسي دا کم ځای به دا مې رور راوړې وه خدای ته وګوره ورته ګوره جامې ته ګوره دا مې پلار راله راوړې وه پلار ته ګوره چوری وله راوړي پلار ورور وله په کال کې یو دل چوري راوړي دغه یې حق دی نور څه وله نه راوړي خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي غلا به نه کوې نو دې خو ځان پټ کړی او خو دې وخت کې د خبره یېره شوه د خولې نه خبره ووته وی زما خاوند د ابو سفیان لږ بخیل دی نو که زه د هغه نه څه شی پټوم او هم د هغه په بچو یې خورم بار نه نو دا هم غلا ده چې رسول الله مبارک واورېدل چې زما خاوند د ابو سفیان وی دا خو د ابو سفیان ښځه ده دا خو د عتبه لور ده وی انت هند بنت عتبه ته هنده د عتبه لورې څه بس دا پره پیدا شو وجود را پیدا شو او پښتانه وی د خپونه مې ځمکه وتښتېد وی ما خو ځان پټ کړی دا خو مې د خاوند نوم د خولې نه ووت دا خو زه حضور پاک اوج پېژنم وی یو زه د عتبه لورې خو ما هغه ظلم کړی چې په کائناتو کې دا ظلم انسان نه دی کړی ما ستا مبارک تر سره ډېر زیاتې کړی نو ما ځان پټ که ځکه دې کې وبخلی شم وی نه خبره خلاصه ده دا شرطونه منې ټول منو زه الاسلام یهدم ما کان قبله چې سړی مسلمان شي د اسلام نه مخکې چې څه ګناهونه ټول معاف کفر هم درته معاف چې سم کړي دی هغه هم درته معاف او زما تره چې م لکه په ټوکیا چې غوښه ټوکړې ټوکړې کې هغه هم ټوکړې کړی دی سینې وله شلولې وی د هندې ښه سینه او د حضرت حمزه نه اینه راستی او په هغې یې چکونه لګولي او زړه یې تېروستی او په هغې یې چکونه لګولي دا هر څه درته معاف خو دا شرط به منې چې زنا به نه کوې دا شرط به منې غلا به نه کوې دا شرط به منې د مکې خلک چې دا غونډ په یک دم مسلمانان شو دا وجه دقه ده د مسلمانانو پردې ولیده اخلاق یې ولیدل د مسلمانانو ښه یې ولیدل